اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أفضل الصلواتك. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله جل جلاله الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. یا بسم الله شروع کوم په نوم د الله زو الرحمن ډیر زیات مهربان دی، الرحیم او نهایت رحم کول والا دی. صراط مستقیم کورس اولنې درس شوی او 15 خبرې ذکر شوی د قرآن آیات اعوذ بالله باندې موږ تشریح کړی و. دغه شانت حدیث مبارک چې کوم د اعوذ بالله په باره کې راغلی و هغه موږ ذکر کړی و، عقیده هم پکې ذکر کړی و او مسأله هم پکې ذکر کړی و. په اخره کې د خوب د وده کېدو دعا موږ ذکر کړی و، د وده کېدو دعا موږ ذکر کړی و. اللهم بسمک اموت و احیا. اوس دویم نمبر سبق دی دا چې کله دا څلوېښت سبقونه انسان په توجه سره واوري انشاءالله ډېر غټ علم ورته راځي. علم کې ورته بیا مخکې تلل اسان او دا درس په داسې ترتیب باندې حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګومن دامت برکاتهم العالیه دا کتاب لیکل او دا درس را نقل کړل چې نهایت فیدمن دی. که یو سړی بوډای نو هم دا سبق یادولی شي او چې دا څلوېښت احادیث یاد کی مونږ چې کم سلويخ سبقونه دي نو سلويخ احادیث پکې دی یاد او رسول الله وی چې زما د امت نه سلويخ احادیث یاد کړه زما د به فقيه ولیکل شي ورځ د قیامت به ورته شفاعت کوم. نو دا د بوډا د فارم دی او د ځوان د فارم دی، د نارینه او زنانه دوانو د فارم دی. البته زمونږ دا درس چې اوس کم د صراط مستقیم په موجوده وخت کې روان دی نو دا د زنانه دی. کم صراط مستقیم کورس دی خو د زنانه دی، ځکه د سړو موږ بیل ترتیب سره ذکر کړل په یوټیوب فیسبوک باندې راغلی. آنلاین طلباو تم ذکر شوی دی، اوس آنلاین زنانه ته چې دا کم درس دی نو دا ډیر په توجه او ذهن تاچیل پکار دی. مر بسم الله معنا مو وکړه. دویم سبق عبارت د بسم الله کې دی، قرآنی آیات پکې د بسم الله الرحمن الرحیم دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن یو آیات دی چې د سورتونو په درمیان کې د فرق د فاره نازل شوی دی. دا د یو خاص سورت د شروع ایسه نه ده. کله چې سورت شروع کېږي بسم الله لیکلی شوی نو دا خاص د دغه سورت ایسه شرط هم نه ده. دا یو آیات دی او د 114 سورتونو په قرآن کې دی، 114 د دې 114 سورتونو نه د 114 یعنی د یو سورت په شروع کې بسم الله نه د لیکلی شوی، باقي د ټولو سورتونو په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی کېږي او ویلی کېږي. د سورت توبې په شروع کې بسم الله نه د لیکلی شوی. الته حکم څه دی که یو کس تلاوت کوي 10 سپارې روانه کړل او کله چې پاو پوره شي بیا سورت توبه شروع کیږي. نو کده د 10 سپارې تلاوت شروع کړل او د سورت توبه ته ورسېدو، سورت توبه اوس شروع کوله نو بسم الله بنوي. او که چېرته د 10 سپارې دغه یو پاو تلاوت وکړو په سباله باندې د سورت توبې نه د قرآن تلاوت شروع کاو سورت براءت هم ورته وي نو بیا بسم الله کوي. ښه مسله دا شو ذهن ته واچوي. اوس راځو به د بسم الله باندې لږه تشریح کوو. بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې الله برکات تبرکات هر څه خودي. ریده رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله زما زد نبی علیہ السلام په مسجد کې هم ماته و فرمایل ستاته یو داسې آیات خیمه بریده چې زمان مخکې صرف حضرت سلیمان علیه السلام ته دغه آیات ورکړی شوی، ډیر بهترین آیات دی. د مسجد د وتلو نه مخکې به زه تا ته خیم نو رسول الله علیه السلام د مسجد نه وتلو خپې بار کړه نو ما وی کېدای شي د رسول الله نه یېرې شوي پته ورته نه دی وجې نه ما نبي علیه السلام ته ور یادول. په دې کې رسول الله ما ته ویل راوګرځېد چې بریده هغه آیات دا دی، یعنې ما زما د ور یادولو نه وړاندې هغه ما ته ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم دا سلیمان علیه السلام ته ورکړی شوی او د سلیمان علیه السلام نه بعد الله خپل حبیب محمد مصطفی ته د آیات ورکړل. دا زموږ د لپاره یو تحفه ده. د وجه نه پکار ده چې د هر کار په ابتدا کې
څنګه چې ما د اعوذ بالله په درس کې ذکر کړی په اولنی کې دغه شانتي بسم الله الرحمن الرحیم د دې په درس کې دا راغلی چې بسم الله په هر کار په ابتدا کې ویلی شي. برکات تبرکات الله پکې ډیر زیات انتها برکات خودی دی، رحمتونه په بسم الله الرحمن الرحیم کې خودی دی. واده د الفاظونو واضحه ده، زه په دې باندې باس کوم او خټ ټنګولې باس پلک کوم. سلیمان علیه السلام چې کله بلقیس ته خط لیکلی، بلقیس دی باچایی کوله او ډیره لوی باچایانه و، داسې وړه باچایي هم نه وه. 3 میله د سلیمان نه لرې و. کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام ملاقات لراتلاغه جواب ورته کړی. د دې د اسونو دوړې خطي او دا ډیره لرې وه، د باچایي اندازه دې نه م لګي. هدهد دا مرغۍ د مولا چرجک ورته وایي. دې ته الله کمال دا ورکړی دی چې د ځمکه کې د ځمکې په یخ کې اوبه ییني. دومره لوی فضیلت ورته الله ورکړی دی ته چې دی به د ځمکې په یخ کې اوبه لیدي. او د سلیمان علیه السلام په ملکیت کې یو ځل د سلیمان علیه السلام لښکر په ځنګل کې روانو. سلیمان علیه السلام به د مرغو خیال هم ساتو، د خپل رعایه خیال به ساته. د هغه د رعایت لاندې مرغۍ هم وي، ځناور، پیریان، هر څه. د اوبو ضرورت به چې پیښ شو نو سلیمان علیه السلام به دغه مولا چرجک هدهد ته وی ته ځمکه کې اوبه څښي که کم ځګین کې دي؟ نو ده به ځمکې یخ کې لیدي، دومره ټیټ نظر و. بیا به سلیمان علیه السلام پیریانو ته ویل، نو پیریانو به هغه ځای زر زر وکنسته، اوبه به راوتلې او خلکو به سیراب شو، اوښانو اسونو ته او لښکر ته به اوبه میلاو شو، ټولو ځناورو ته. دا خو الله هغه ته داسې لوی باچایي ورکړې وه چې پیریان هم تابع او شیطانان هم تابع او دغه شانته زناور هم الله تابع کړي. نو یو ځل ځنګل کې روان ویل، هدهد څه شو؟ د اوبو ضرورت و، دی نه و. سلیمان علیه السلام څه الفاظ فرمایل، ما لی لا ارى الهدهد، زه هدهد نه وینم. داسې نه ویلو هدهد نشته، بلکې زه نه وینم چېرته دی. نو د دې الفاظو نه استاد ګومن صاحب په خپل تفسیر دروس القرآن کې لیکي سلیمان علیه السلام داسې الفاظ وفرمایل چې ډېر جامع الفاظ د قرآن را نقل کړل دي. زه هدهد نه وینم، څه شو؟ یعنې زما د وجې نه نشته. ام کان من الغایبین، یا دی غیر حاضر شوی دی، حاضري نه ده کړې. دا جمله وروسته وفرمایله چې کله هدهد نه ونیول، ښه دی غیر حاضر شوی دی، چېرته تللی؟ لأعذبنه عذابا شدیدا، سخت سزا به ورکوم چې راشي. او لأذبحنه، یا به قتلوم، سر پې کټ کوم. او ليأتیني بسلطان مبین، یا به صحیح عذر پیش کی هدهد چې زه ولې نه وم سلیمانه. کله چې دا هدهد راغی دلته تفسیر ابن کثیر واجبه خبره لیکله، نور زناور ورته ویل چې صاحب ته نه وي سلیمان علیه السلام پام کړی او وایي چې ده ته به عذاب ورکوم، سزا به ورته ورکوم، یا یې ذبحه کوم، یا به راته دلیل راوړي. بس هدهد خوشحاله شو، ویل زه چې دا ویلي چې دلیل به راوړي، یعنې عذر به پیش کوي، نو زما څه عذر شته، هم مولا چرجک لګیا دی. او دلته ابن کثیر رحمه الله هغه لیکل دي چې ده د مور ادب کړی دی هدهدو. د دې په وجه الله دې د سلیمان علیه السلام نه بچ کو، ده ته عذر و. سلیمان چې کله راغی تپوس یې ترې وکړو، هدهد ته چېرته وي؟ څه وجه وه چې حاضر نه وي؟ هدهد ورته وایي چې سلیمانه زه یو داسې ځګین ته تللی وم، په خلکو باندې ښځې باچایي کوله، ډېره لوی باچایي وه. وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم، ما ښځه لیدلې وه چې باچایي کوله. اوتیت من کل شیء، هر شیز ورته ورکړی شوی، یعنې د باچایي متعلق هر قسمه سهولت. ولها عرش عظیم، داسې باچایي دی ښځې کوله چې ډېر لوی عرش. او بلقیس په باره کې راځي چې د دې د مور نوم بلتاو غالبا، او هغه د پیریانه وه، یعنې انسانانو نه وه، پیریانه وه. او د پیریانې سه نکاح د سړي جایز ده که نه ده زموږ په شریعت کې، دا یو جدا مسئله ده، دا بیا بیان. البته صحیح و اصح قول چې زما په اعتبار دی هغه دا دی چې د پیریانې سه جناتې سه،
پیریانې ښځې سره سړی انسان نکاح نشي کولی ځکه جنسین فرق دی او جنس فقهاو را نقل کړل دی دا برابرول لازم نو ولها عرش عظیم انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم غټ تخت د سلیمان علیه السلام ته حدود لګیا د قصه ورته کوي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله سلیمان ګوره دا کار پکې دی چې هغه د الله عبادت نه کوي هغه د هغه قوم نور ته سجدي کوي وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل ورته وایي شیطان ورته دغه نور عبادت کولې کړل دی او د صحیح لارې نه اړول دي ما د قوم لیدل عزت له سليمان عليه السلام اغله خط ولیکي چې دا خط به ورته ویسي ځکه سليمان د الله پیغمبر او طاقت ور سره او بچای ور سره دا ډیر لوی کار دی سړی عالمي او الله ورته مال ور کړی او خلق ور سره ولاړی چې مولوی صاحب عقیده خبره هراس بیان او مسله خبره هراس بیان دا د الله جل جلاله د طرف نه ډیر لوی رحم او فضل په انسان باندې زمونږ سنشتا نه د خلکو سپورټ شتا نه ذاتی ته ور باندې انسان ټکی نو دنه د دین کار بیا ډیر ناغسته کیږي یاد ساتئ چې څومره پوری انسان ته سہولیاتي څومره خسته ایټر لګیدلې دغه شان خولي مسلې اتر درسي واسکټ خسته درسي چوغه در سره یو د دین بیانې خصفوت در سره کولې گاړه در سره خبره ده هرگز دا بده خبره نه ده زمون نبی د فقر نه فنا غوښتي د واعوذ بک من الفقر سنن ابي داود کی روایت ده د عذاب قبر نه او د فقر نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فقیری غریبینا د الله صفنا غوښتي ده او په دې سپکارم ده چې الله انسان ته څومره سہولیات ورکړي دومره د دین خدمت کولای شي دیوځنه خو مونږ وایو چې علما او ته دي کم از کم دومره څخه ورکړي شي چې دغه ضرورت پوره کیږي نو به د خپل دین حفاظت ډیر په خې طریقې وکړي دا مو ویش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په دنیا نه خوخوله رسول الله ته پیش شوی و البته د رسول الله د ضرورت نشته چې صحابه کرامو پوره کړي نه دي د سليمان عليه السلام سره بچایي و ملکیت او طاقت هغه حدود له خط ولي کې چې دا ورته ویسي واخذ سو انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعلو علي واتوني مسلمين دومره معمولی الفاظ چې تمهیدم پکې نو دا خط د سليمان بن داود عليه السلام د طرف نه ده وانه بسم الله الرحمن الرحيم یقینا چې ز شروع کوم چې الله ډیر زیات مهربانا نهایت رحم کول والا دی الله تعالی خبردار راشي مات مسلمانان الله تعالی علی واتونی مسلمین ما تراش دومره په جامع الفاظ سره باز هود دا خط چې سليمان لیکنو بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکه نو چې کله من ختم لیکو میسج مرګری ته لیکو استاد ته لیکو په کار چاول بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو بیا خپل نوم ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم به خط لیکو من محمد عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحیم اول به خپل نوم ولیکو بیا به بسم الله ولیکل بعض علماء وایي چې سليمان عليه السلام من سليمان وینو بسم الله اول خپل نوم لیکل به بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې هیڅ کراهیت نشته کاول نوم لیکي بسم الله لیکي بیا هم ټیک ده ځکه چې د نوم نه پته لګي چې تا اول خپل نوم لیکلی نو لاندې بیا خلک خط په مزل ولي چې د غټ سړي د طرف نه راغلی او که نه دی راغلی او چې تا نوم په اخیره کې لیکلی نو بیا په خط کې دلچسپي نه په میسج کتو کې دلچسپي نه دی وجه نه لیکي چې د سليمان عليه السلام خط دسی بسم الله الرحمن الرحیم انه من سليمان اول بسم الله لیکلی او بیا د سليمان نوم لیکلی البته قران د سره نقل کړل چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نو څنګه لیکلی شي البته بسم الله د لیکل پکار نو د نبی عليه السلام نو وړاندې د سليمان عليه السلام ته ورکړی شي دا آیات بسم الله الرحمن الرحیم او زنانه په باره کې نوادر قلیوبی واقعه لیکله
چې دا مخکې په آدابو کې د علم په کتابونو کې شامل کتاب هغه لیکي چې یو زنانه و هغې به چې څه کار کاوه نو بسم الله الرحمن الرحیم به لوست نو خاونې منافق و هغه وایي په دې به ورته ډېر قار ورته منافقین خو داسې که نو ډېر زیات واقعات د منافقینو په باب کې تاسو وګورئ په دین په مسلو ورته قار ورځي په درس قرآن په درس حدیث په دینی کارونو باندې منافق سړی برداشت نشي کولی دا خو ورکوټی دی باد الرحمن مولا دی زمونږ نه ورکوټی دی کم عمره دی دا وګوره دا ولې مفتی وایي ځان ته تعلیم ځان ته ولې وایي بعضې خلک داسي منافقینو کار دی ظاهرا خو خق ولی اعمال کې خو باطن دن نه ګندای ان شاء الله بیا ته بشیر واقعیا پیش کوم دا یو منافق وسرانه ټیم ډیر راځي بهرحال دی خاون له ډیر قار ورته چې خزي بسم الله الرحمن الرحیم ویل یو پیر ورته څه قیمتي شیزونه ورکول خزي دا کې دا بسم الله ته ولي وی الله بسم الله کې الله ډیر برکات خو دی خزه ورته وی بس خزی ته دغه قیمتي شیز ورک هغې چې کله ویول خاون په سرور و پام کاو چې دای چرته ږدي هغې دا ویوړو او په یو بکسه کې ور ایښوده ویل بسم الله الرحمن الرحیم خاونه بکسه ولید چې ښځه لاړه خاون راواغست را بکسې نه کوهي ته یې واچېل هغه شیزونه څه ورځې بعد ورته وایي ښځې زما هغه امانت واپس کا ښځه لاړه بکسې له والته ویل بسم الله الرحمن الرحیم او چې لاس یې ورښکته کړو نو هغه امانت یې راواغسته شیزونه یې راواغست خاوند حیران پاتې شو چې دا څه وجه ده خاوند هغه ټیم نه بیا توبه وایسته چې د الله په دې بسم الله کې دومره برکات یې ښودی نو څه شیز به الله ستاسو نه ورکوي چې تاسو بسم الله وایئ د بسم الله متعلق دا خبره شو د قرآن د شروع نه مخکې به هم کې د هر کار د شروع نه مخکې بسم الله ویل دا پکار دي او دا زمونږ تحفتن آیات دی ډیر بهتر دی بسم الله ز شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی الرحیم نهایت رحم کول والا دی ما دوه معنی وکړي یو مې الرحمن عام مهربان یو الرحیم خاص مهربان دواړه معنی دی بل څه شان الرحمن فی الدنیا رحمان په دنیا کې دای مخ کې ذکر کا ځکه د دنیا زندگی مخ کې د الرحیم په آخرت کې ارستو زندگی د نوالته به خاص مهربان په دنیا کې عام مهربان ځکه د کافر تم رزق ورکوي مسلمان ته او په آخرت کې الرحیم خاص مهربان دی صرف مسلمانانو ته به داغي بدله ورکوي کافرو ته نه ورکوي نو الته الرحیم بهرحال څنګه معنی د چا خوښه کولی شي هر قسم معنی جامع ده حدیث مبارک کی راضی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای انس هغه صحابی دی چې د 10 کال په عمر کې صحابه راوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر کو د نبی علیہ السلام د خادم په حیثیت سره بعد د نبی علیہ السلام سره اوسېدو وای ماته چرته نبی علیہ السلام غوسه نه وکړي یو ځلې زه په یو کار پسې ولیږلم نو زه په لاره کې د قلوبو رسول الله راغی ماته وی چې انس ته خو ما پلان کې کار پسې لیږلی وي ته نه وې تللی او په خندا باندې نو د دې انس رضی الله تعالی عنہ نه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه براه راست روایت را نقل کړل دی یعنی انس رضی الله تعالی عنہ امام ابو حنیفه لیدل دی دی وجنا حدیث مبارک کی راضی خلک کوئی د امین الله بشاوری درسونه اوریده څنګه دي زم خنه دي تر شیخ ادریس په باره کې ولی سوال نه کې او پته لګي چې شیخ ادریس باندې ستا شک نشته او په دغه باندې دي شک دی ابو حسان اوریده څنګه دي زم خنه دي ځکه ته په خپل شکی یعنی ته د مفتی عبد الله شاه د شیخ قاسم سے په باره کې ولی تپوس نه کې چې داغي درسونه اوریده څنګه دي نو دغه امین الله بشاوری سوال کړو چې امام ابو حنیفه تاسو ثابتولی شي چې جنتی دی ما هم زه ثابتوم ترمذی شریف کی روایت دی رسول الله ویلا تمس النار على من رآني غالبا
اور باغ سړی نه مسح کوي چا چې زه لیدلی یم، ولا رعا من رعانی، او نه به هغه څوک مسح کي اور د جهنم چا چې هغه څوک لیدل دي چا چې زه لیدلی یم. یعنی چا چې زه لیدلی یم صحابه نبی علیه السلام لیدل دی اور به نه مسح کوي، او چا چې زما صحابه لیدل دي هغه به مور نه مسح کوي. ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د انس نه روایات کړل دي، دی وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به اور نه مسح کوي. نو مای جنتی می ثابت ک کنه د رسول الله د حدیث مبارک نه ثابت دی. نو د دې انس نه روایت کړل دي ښا قال وید انس رضی الله تعالی عنہ صلیت ما منذ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام سما منځ کړي، د ابو بکر سمې منځ کړي. ابو بکر خپل نوم عبد الله، ابي بکر ورته ولي وای. ابو بکر معنا د په هر کار کې وړاندیواله کول، پهل کول، ابتدا کول. د ابي بکر معنا دا نه ده کم چې زمونږ د خلک عام طور معنی کې څوک د امام ابو حنیفه لور و، نو د دې وجې نه ورته ابو حنیفه وایي چې د حنیفي پلار نه، حنیفه دین حنیف نه وته. د دین هغه تدوین چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړ، د ابو معنا چې دا هغه دغه پلار یوازې نه ښه د یاد ساتئ. وعمر او د عمر سره می منځ کړل، او عثمان رضی الله عنه او د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره ما منځ کړل. دا څوک انس وای. دلته د اهل سنت والجماعت احناف اصول ثابتې زمون په نس باندې سنت هغه ته وای مواظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم چې په کم کار همیشواله رسول الله کړي، داغه نه بعد داغه صحابه کرامو پی کړي. په دې موضوع زما مکمل بحثونه موجود دي، تقریرونه چې خلفای راشده د تکمیل نبوت دور، یعنی ختم نبوت په نبی علیہ السلام دی او تکمیل د نبوت دا په خلفای راشده شوی دی. په بعد دلایل ما ذکر کړل دي، علمی ذوق والا نشته چې هغه ځان په استدلال او په دلیل پوي کې بس قصو ته خلق ناز دي چې څوک ډیره قصې کې داغه بیان خسته. نو انس په خپل د خلفای راشده او طریقه ذکر کړي چې نه ابو بکر، نه عمر، نه عثمان او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دیو عمل سو فلم اسمع احدا منهم، ما نه دی اوریدلی په دې ټولو کې د یو نه د رسول الله نه د ابو بکر نه د عمر نه یقرأ چې هغه قرات کا بسم الله الرحمن الرحیم، ومنس کې بسم الله الرحمن الرحیم ویلې ماته نه دی اوریدلی. اوچت आवाज باندې تی مراد دی. صحیح مسلم جلد اول صفحه نمبر 102 یا کتاب الصلات بابو حجت من قال لا يجهر بالبسمله، یعنی ومنس کې په اوچت आवाज بسم الله الرحمن الرحیم نه وي، بلکې روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام په قرات د الحمدلله رب العالمین شروع کاو. په دی باندې د علماء اهل سنت والجماعت احناف دیوبند عمل دي. بهرحال په دې حدیث باندې که زه ذکر کوم دا مسله ډیره وګدي، دلته صرف یو لفظ یاد ساتئ چې زمونږه احناف په نس باندې من کان له امام فقرات الامام له قرات، څوک چې په جمع د مولوی صاحب سره مونږ کوي نو صرف مولوی صاحب بقرات کوي، شاته کس به نه کوي. هغه د دین راوزی چې یقرأو د واحد صيغه ده چې دیو به کله قرات کاو نو موږ به ګوره قرات نه کاو کنو یقرؤون لفظ به راوړي. نو یقرؤ لفظ نه دا مسله استنباط کیږي چې امام به صرف قرات کوي، وروسته خلک به بس قرات نه کوي. نو بعضی خلک کوئی فضله کې دی کوي چې څوک یې پسې کوي. قرات معنی ما په اولنی درس کې کړي و شونډي زبان جبا د دې لقیدو ته قرات وي، شونډي او جبا بنړقه او فضله کې دی سوچ کوي، یعنی که د امام کم قرات کوي او د پاغي کې سوچ کوي په معنی کې مفهوم کې هغه الفاظ ته توجه او فضله زله کې وي، په دغه باندې مونږ هیڅ کراهیت او انکار نه کوو. البته قرات به په امام پسې نه کوي.
نمبر 1 د قرآن آیات مو شو بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 2 حدیث مبارک من درته ولوست، تفصیل می پورا ونه کو کنه په یو حدیث باندې ګنټه تفصیلی او په دې باندې دی برحال معمولی شانتی می ذکر کو. نمبر 3 زمون کاری عقیده پیش کول، تقدیس ذات و صفات باری تعالی. دا څنګه عقیده ده؟ یاد ساتئ الله تعالی د جسم او د جسم د اعضا او د لوازمات د جسم د دین الله پاک دی. الله د جسم نه او د اعضای جسم نه، اعضا د جسم ستوي لکه لاس، مخ، پنډۍ، ګوتې وغیرہ، خېټه، د جسم چې څومره اعضا دي لکه زمونږ جسم دی مونږ تخکاری په دې کې څومره اعضا دي، او لوازم جسم لکه د جسم د پاس سره کم شیزونه لازمي، خوراکي، سکاک، اوبی، کاته کوزید، پورته خاتو، منډه وخل وغیرہ د دین الله پاک دی. نه د الله لپاره جسم شته، نه د الله لپاره د جسم اعضا شته. دا جسم او د جسم اعضا دا د مخلوق سره تعلق ساتي، او لوازمی جسم خوراک، سکاکو، کتتل، پورتتل، منډه وخل دام د مخلوق دی، الله د دین پاک دی. اوس قرآن کې چې چرتم د الله طرف ته د جسم د اعضا یا د مخلوق چې کم صفات دي لکه د انسانانو ګوتې دي یا لاس دي، داسې الفاظ راشي چې ید الله، لاس د الله، عام معنی داسې کېږي ظاهري. نو دغه ځایونو کې چې د مخلوق کم صفات دي دلته ظاهري معنی د دې مراد نه ده، بلکې د الله تعالی بعضی صفات و تعبیرات دي. صحیح شو؟ الته عزیز ذکر کوم د متقدمین اهل سنت والجماعت په نسبت هغه صفات د متشابهاتونه دي، د دې حقیقت او مراد د الله نه علاوه چاته نه دی معلوم، او د متأخرین اهل سنت والجماعت په نسبت د دې حقیقت او مراد چې د ځوان په درجه کې، یعنی د ګمان په درجه کې چې یو ګمان داسې کېدی شي داسې معلوم لکه ید الله، عام معنی خدا دی چې ید لاس ته وي، لاس د الله تعالی. نو دا معنی نه دی چې د الله لاس دی. مونږ ویل چې الله د لوازم جسم او د اعضا د جسم نه الله پاک دی، بلکې د ید الله متأخرین اهل سنت معنی کوي چې قدرت د الله تی مراد. که زه لاس مونږ لقو کنو تاکي دومره طاقت د را میدان ته شو سوکم را بند کړی، نو دا قدرت ته اشاره ای، طاقت ته. دغه شانتی د ید الله نه مراد قدرت د الله تعالی. او یاد سی چې الله د شپې په آخري وخت کې اولنی اسمان ترازی، نو څنګه راځي د دین مراد دی چې د الله رحمتونه راوریږي. الله تعالی داسې نزي لکه مونږ ویل چې الله د لوازم جسم نه، د جسم سره لازم دی چې د منډه وي، زی رواني، ګرځي را ګرځي، را لویږي، خیږي، او د دین الله جل جلاله پاک دی. دا زمونږ عقیده ده. صفات باری تعالی متعلق زمونږ بیانات موجود دي، هر قسم شکوک او شبهات هغه مونږ ټول کړل. مسأله منګه مخکې بیان کړی و، نجاست حکمیه د هغې اقسام دي او احکام یې دلته اوس بیانو. په دوه قسمه باندې دی حکمي نجاست چې په نظر نه راځي. یو ته وایي حدث اصغر، دویم ته وایي حدث اکبر. حدث اصغر لکه بی اودسه کېدل، انسان اودس مات کی نو دې ته ویلی شي حدث اصغر په فقه کې، او دې ته په پښتو زبان کې ورکوټې نجاست هم وایي. ورکوټې وړوکې اودس ماتې بوډاګانې ذکر کوي، دې ته وایي نجاست حکمیه. دا یاد کې او ذهن ته واچوئ. د حدث اصغر د لرې کولو دوه طریقې دي، یعنې یو سړی بیا اودس شو، دوه طریقې دي. اودس به وکړي، اودس کول دې باندې حدث اصغر چې دی دا لرې کېږي. او که په اوبو باندې قدرت نه نو بیا به تیموم کوي، که یا بیماری یا جسم څه زګینه خوږي او اوبه پې نشي اړولی نو تیموم به کوي. دا شو اسانه مسله ده. یو سړي اودس مات کو، وی وړوکې اودس ماته مې وکړو،
اودس مې مات کو. چې اودس یې مات کو نو یا به اودس وکړي بیرته، او که اودس په اوبو قدرت نه لري، بیماري، ډاکټر وایي چې اوبه به نه استعمالې، دغه شانته ورته نقصان ورکوي یا جسم خوږ دی نو بیا به تیمم کوي. او تیمم په خپل ځای را روان دی، پوره ذکر کو. دویم ما ذکر کوي چې یو حدث اصغري، دویم حدث اکبر. حدث اکبر چې بې غسله شي سړی، جنابت چې پې واړي، دې ته غټ او دسماتې زمونږ دا خلک وایي. د دې درې طریقې دي د لرې. جنابت څه ته وایي؟ د شهوت سره به مني د خپل زګین نه خارج شي او د جسم نه به بهر ته وځي. اوس یو سړي د خپلې بیبي په فرج کې، ښځې خاوند فرجونه دا یو ځای شو، دخول وشو، داخل شو او منی ونوتله، بیا هم پې اودس لامبي به دوانه صفا به داسې وي. البته یو سړی دی او د هغه نه عامه طور باندې منی روانه شو او شهوت نشته، بیا به هم په ده باندې غسل نه وي. او یو سړی دی چې منی د خپل زګین نه خو روانه شوه، خو د ذکر د جسم نه بهر ته نه ده وتې، بیا هم پې اودس نشته. تعریف یې داسې دی چې د شهوت څه مني د خپل زګین نه، د سړي د ملا نه، دماغو نه و ملا نه، او د ښځې د سینو د مابین نه را روانه شي او د جسم نه بهر ته وځي، بس دیو باندې جنابت شو. اوس به غسل کوي، که داسې نه نو بیا به غسل نه کوي. دویم حیض، زنانو دپاره. بالغې ښځې ته په هر میاشت کې چې کومه یینه راځي، کم از کم 3 ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې. نو د بعضې خو خپل ټیم معلومي دی، چا 6 ورځې جو 6 ورځې به دی مونځ نه کوي، او روجه نو روجې به نه نیسي. البته د روجو قضا به راوړي، د مونځ قضا به نه راوړي. یو زنانه د هغې ته 3 ورځې راله، نو په دویمه میاشت کې ورته بیا 3 نه ده روانه شو، ایسته بیماري ده، 6 ورځې شوه. نو په دې کې به د 3 نه د 10 پورې دا انتظار کوي، کېدای شي چې د دې عادت بدل شوی. باقي د دې نه بعد دا عامه بیماري استعمالیږي، دې ته عامه بیماري ویلی شي، شمارلی شي. بیا به دی هر مونځ ته به اودس کوي او مونځ به کوي. دا مسله زنانو له ډېره لازمي ده. هغې ناستې ایسته ورته بس ویې ته مزې، دا دغه بیماري ده. نه، د 10 ورځو نه زیاته دغه بیماري نشته د حیضو، کومه چې ماهواري ورته وایي. درېمه نفاس ده. نفاس بچی چې پیدا کېږي، بچی پیدا شي د هغې نه بعد چې کومه ینه زنانه ته راځي، کم از کم مقدار د دې نشته. یو زنانه په 15مه ورځ ینه ودرې د غسل به وکړي، بیا خپل منځونه کوي. او بعضې زنانه داسې چې هغې ته ایسته را روانه شي، نو د 40 ورځو پورې به انتظار کوي، دوی ورته سلیختي وایي. 40 ورځو کې ونه درېده، بس 40مه ورځ باندې به ولامبي، هر مونځ ته به بیا لامبي او یا اودس به ورته کوي او هر مونځ به کوي. دا بیا عامه بیماري حسابولی شي. زمونږ بعضې زنانه داسې 15 ورځې باندې د هغې دا ینه ودرېږي او دا بیا هم 40 ته انتظار کوم. چې 40 ته انتظار چې کله ودرېده، بس بیا به غسل وکړي او د دې نه بعد به منځونه خپل کوي. که په 20مه ورځ ودرېده، که په 21مه ورځ ودرېده. 40 ورځې په هغه صورت کې دي چې کله د دې ینه نه ودرېږي، د 40 نه بعد هم روانئ، نو بس د 40 ورځو پورې دې ته الله اساني کړله. د 40 نه بعد دا عامه بیماري حسابولی شي. ټیک، اسانو الفاظو کې مسله دا شو. د دې نه د پاکېدو 2 طریقې دي، یعنی د جنابت او د دغې ماهوارۍ بیمارۍ د بچي د پیدا کېدو نه بعد چې کومه ینه راځي، 2 طریقې دي. غسل کول دي نمبر 1. نمبر 2 اوبو نشي استعمالولی، بیماری یا ډاکټر منع کړي، دغه شان جسم یې خوږي، بیا به تیمم کوي. راشي 5م نمبر کورس کې صحیح دعای. موږ دا ویلي وه چې د وده کېدو دعا، د وده کېدو دعا مو ویلي وه، اللهم باسمک اموت و احیا. دا وایې ښه چې په دې حالت کې انسان وده شي، څومره اجر دی. د نبي علیه السلام سنت طریقه ده.
بیا د خوب نه پاسېدو دعا معمولی شان الفاظ چې څوک یادوي نو خخ کول یادېږي د ورځې د یو ټکی یادوي او زما د الفاظو نه دي داسې یادوي الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا دعا ده صحیح بخاری هغه کې دا را نقل ده کتاب الدعوات باب ما یقول بعد باب ما یقول اذا نام تمام تعریفونه دا غل لپاره دي چې زه د خوب نه پاسولم او دا الله طرف ته زمون ټول جمع کېدل دي څومره کلی الفاظ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جی ها یو دعا دام یاد کوي چې په صراط مستقیم کورس کې نه درا نقل کړي بعضی خلک ګډ وډ خوب ویریږي درې ځل باوذ بالله وای ګس طرف ته بلاړی تو کی اور دا دعا بم زدا کی او دا دعا به وای نو کبد خوبي الله به د شر نه پامان کی اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. دا دعا چې دا خوب کې چې کله انسان ګډ وډ خوب ویریږي دا دعا به ولولي. الله جل جلاله دی موږ په صراط مستقیم باندې روان کی صحیح په دی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 1 صراط مستقیم کی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیان شوه. سبق نمبر 2 تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم بیان شوه د قران د آیاتنا. دریم سبق چې نن د هغه کې ابتدا کیږي د سورۃ الفاتحه ابتداءً سلور آیاتونه هغه باندې تشریح وضاحت دارا نقل کیږي او حدیث مبارک بی عقیده بی مسئله بی او دعا بی. سورة الفاتحه د دې ډیر نمونه دي او تعدد الاسماء زیات نمونه چي دي دا يدل على شرف المسمى دلالت کوي په شرافت د مسمى یعنی فاتحه چې دومره ډیر نمونه دي او دومره ډیر فضایل راغل دي د دې په فضایل باندې دا دلالت کوي. سورة الفاتحه فاتحه ورته یو نوم وي د دې ابتدا د قران نشوي د دې وجنه ورته فاتحه وي او ام القران ورته وي د قران جرل بنیاد ابتدا ام القران ورته وي. اور سب المسانیم سورة الفاتحه ته وي شفاء ورته وي ډیر انتها زیات نمونه دي. په دې باندې یاد ساتئ چې د ټول قران خلاصہ په سورۃ الفاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین کې الله کریم را نقل کړل. د ټول قران خلاصہ الله په فاتحه کې را نقل کړل او د ټول فاتحه خلاصہ الله په ایاک نعبد و ایاک نستعین آیات کې را نقل کړل او د ایاک نعبد و ایاک نستعین ټوټل خلاصہ الله په بسم الله الرحمن الرحیم کې را نقل کړل او د بسم الله الرحمن الرحیم ټوټل خلاصہ الله په با کې را بند کړل په دغه یو با کې پرته ده. شیخ حسن جان نور الله مرقده الله جل جلاله دی دغه قبر د نور نه منور کی حضرت په مدینه منوره کې تفسیر کاون پاغي کې به عرب او عجم دوانه کې ناستو. هغه خبره کړی و د قران شروع د بان شوی د بسم الله بان او ختم شوی په سین دی من الجنه والناس اخیره ټکی سین دی شروع د بان او اختتام په سین او باو سین چې یو ځای کې بس دومره د مخلوق د پاره کافی دی کدای ټول ومانو بس په صحیح لار باندې بشي دا ولا بس دی د دې زیات نه دی لازم. نو بیا په عربي اعتراض کړه ما ډیر تفسیرونه وکړه د تفسیر نن بیا یاداو چې پاغي کې راته دارا مونږ شو اله عربي راته وی
چې تاسو عجمو د قرآن نه څه جوړ کړل بس خو تاسو د پښتو ټکی دی او تا په قرآن کې وردن نه چې بس دومره کافي دی او بیا ما ته په تفسیر کې راموندې شي چې بس ټکی او دغه خبر زما ذهن ته راغله دا ډیره مزه کوي چې کله یو انسان یو موقف پیش کی او هغه باندې د څه دلیل نه د خپل باندې راويسته کوشش کړي بیا ورته د اکابرینو نه پاغي باندې دلیل میلاو شي دا ډیره انتها مزه کوي ما ته اکثریت په خپل باندې د سرازي مال بیا ډیره مزه راکې د قرآن یا د حدیث واغه درس چې کله هغه کومه مسله ما پیش کړي پاغي باندې ما تر خپل مشرانو نوم دلیل میلاو شي چې هغه هم د دین دلیل نیولو صحابه او امامانو علماء دیوبند مشرانو د دې بیا بیل مزای بهرحال ما ذکر دا کاو چې دی صورت کې الله ډیر کمالات خو دي شفا ورته دی وجنوي نن سبا دم دور خړې رام شفا الله په دې کې شفا خو دي دا او صحیح بخاری امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الاجاره په دې کې روایت را نقل کړل د صحابه ټوله د غزوه موتان غالبا شیخ سرفرازان په ذخیره الجنان کې را نقل کړي چې دیو را واپس کېدون په یو قبیله باندې راتګ وش شپه دیو ته خوراک وغوښتو او د شپې ځای ته وغوښتو هغه ورته خوراک هم ورنکو د شپې ځای هم ورنکو د صحابه کرامو دلته په موړه کې کیناست ډیره واچیله چې سحر بزو د شپې د قبیله غ سردار مار چی چلے چې مار وچی چې حکیمان طبيبان را علاج کوي خو بس ظاهر نه کنټرولېږي د دې قبيله څخه خلک راوتلو بار د صحابه وی لازم دي نه به تاسو کو کړی دي سره سه علاج چې کله صحابه کرامو خپل رال ورته ویل وی زمونږ سردار مار چې چل او کستاسو سه علاج او د مار دم یا علاج کولای شي صحابي ورته فرمایل کم چې د صحابه مشرو چې ها زبه دم کما لیکن ماتبا دومره اجرات راکې یو روایت کې سل بیزی راځي او بل روایت کې دیر شرازي هغه ورته ویل ټیک د سردار د اوس دم لازمی دی بهرحال رالو چې کله رالو د دم د صحابي دم کو چې دمه کاغه استټیک شو د فاتحه پیلو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين پټه به وای دای پیوله د دې صداغت زهر کنټرول شو کم شو حدیث کې خصو خبرې دي ماته د شفا خبره کوله چې الله د دې په برکت باندې ډاکټران حکیمان لا علاج شو هغه علاج نشه کوله د سردار صحابي په صرف سورۃ الفاتحه الحمدلله او داغه صلاغه کنټرول کړو زهري کنټرول کړو سردار ټیک شو دغه بلغه حدیث کې مسله دا د امام بخاری تی استدلال کوي په اجاره چې په دم باندې پیسې اغستل دا جایز دي دیرش بیزی او روایت کې راځي او کې سل لازم خو چلو من دیر شو اغستې د دیر شو بیزو په نن وخت کې قیمت اوله کم از کم قیمت 60,000 روپۍ شي د وی بیزی نو دیرش شل کې 3 لک روپۍ راځي چې 3 لک روپۍ د دم اغستې راځي د موجوده وخت مطابق ز مثال ورکوم نن سبا خلکو 60 روپۍ د 60 نه نیولي او ما دم کو چې دمې کې بیا وي مولا پیسې واغستې صحابه واغستې دي او په دې کې کراهیت نشته امام بخاری ته دغه استدلال کړل چې پیسې اغستل په دم باندې شته صحابي اغستې دي هغه باندې اعتراض څوک نه کوي بس د مولیانو څخه حسد بغض د پدی باندې اعتراض کوي چې دمه وکړه پیسې په واغستې ډېری خو وکړه ایمان کاری وکړه ډاکټر صاحب 100 روپۍ پیس مخ کې ورکړي او مولاله چې دم لراشي اول می دم که خشم بیا په 1500 روپۍ درک زبی غیر د سړی د مولم نه دی پکارو په د سړی دم اب د دم کې بیا باز علماء د لیکلي چې هر سړی ځان په خپل باندې دم ولې شي دم په یو مسله ده یاد ساتي ټیکدار سړی دم کولې شي هر سړی ته الحمد یاد ده لیکن خلک یو مثال ورکي الحمد یودا او خله جدا ده بعضی سړی دم لګي کم سړی چې کم سړی عملی حضرت استاد ګومن صاحب لیکي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې کله تاسو ته مسأله را پیښ شي او تاسو جواب نه
تاسو د اهل ذکر د دې علماو نه تپوس وکئ، یعنی د هر عالم نه به د مسلې تپوس نه کې، د اهل ذکر علماو نه به د مسلې تپوس وکئ. اهل ذکر علما کم دي کم چې په خپل علم باندې عمل لري، نو دمم د هغه عالم د هغه انسان لګي چې د هغه یقین په خپل باندې مضبوطي. کم سړی چې د مې یعنی بیمار د هغه یقین کوي کنه، خو چې دا کم سړی دم کوي چې د عقیده ایمان اعمال ټکی علی به دم اثر کوي. او دم دویم د ځوان په درجه کې دی، څنګه چې پنډال ګولۍ زخرم د سر درد نور څخه کیږي، شاید چې خشي الله یې ورڅخه کی. دغه شان دم هم دی، دم دا نه دی چې د قرآن نه پتا باندې آیاتونه ویل ته به اوس بالکل اړه که د دم ټیک نشو نو زه به چې قرآن اثر ونه یا د په خوله کې اثر نشته. نه، دم د ځوان په درجه کې دی، د ګومان څنګه چې د ګولۍ سه انسان خکېږي داسې کېدای شي چې د دم څخه شي، څنګه چې د بعضې ګولۍ دوایې سه انسان ښه نه شي داسې د بعضې دم سه انسان خکېږي. نو زما د سړی ډېر مخالفو په نوم باندې دا ما ورته لاس پکې ده، چونکې د دم طریقه دا ده لاس پکې خو ما به د دې زګین نه دم وایم الله سره دې خوا کې پیر مو چوف مې ورته لاس باندې مل راکاږي ما نور دم وای هغه په نوم راخ کو د دویم ځل دریم ځل چې ما کله دم وای دا زما خپل ترتیب دی، زه به ذکر کوم ان شاء الله تاسو ته چې دم په دې طریقه باندې کوي. بیا ګورئ چې انسان څومره ښه کېږي، الله به ان شاء الله زر تر زره شفا ورکړي. زما ډېر مخالف خو کله می دم کو ټیک شورس الله بعضې ټیم کې داسې کوي چې کرامات د خلکو نه صادروي د باطله چې څوک نښته ما د الله دعا وکړئ الله ومینه شرمې په دې شي دم ویم او ښې کې الله یقین وکړي هغه دا ټیم څه ماته ویل ما ورته ویل زه به دې لږ وروسته بیا دم کوم، ما ورته ویل زه خو ښه شوم په سکندونو حساب کې دن. نو دم کوونکي یقین ته اعتبار دی چې د دم کوونکي کله یقیني عالم دی، عقیده ټیک ده، اعمال د سنت مطابق دي، فریض پکې ده، تقوا پکې ده، الله به د دم ښه کوي. دا هرګز نه رچار سړی د دم ویو دې څه به ښه شي، زما یقین دا نشته. هر سړی د دم سه انسان ښه کېږي، او چې کله بیا ته دم شوې د دم نه مخکې فورا په دې باندې اجرت ورکول څنګه چې امام بخاري روایت کړل دی مثلا ذهن ته واچوئ. یا دغه شان د دم نه بعد فورا دا نه جی مولوي صاحب تعویذ وکړه که ښه شومه بیا بل پیسې درکم، نه ډاکټر صدا قید نه لګي، د دم کوونکی سره به دا قیدونه نه لګي، دې ته شفا وي. الله کریم په دې کې شفا یې ښودې ده. شیخ سرفرسان صاحب درنور الله مرقدو به یو دم کاو صرف یو تعویذ به کاو چې چا به د سب بیماری د فارو د سره پاره تعویذ غوښتا به دالی کو بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د دې تعویذ سبا د غډیر بیماران خکېدو بس دا یو ودا شي بیا په خپل باندې راوړي ځان په خپلم دموي په بل باندې ځان دموي د دم ډیر لوی زوري. کله چې ډاکټران هر څوک مایوس شي بیا خلک عالم طرف ته متوجه کوي، دم کوونکی طرف ته متوجه کوي. یو خود 2025 عاملان دی هغه ټول خیرن دي، ګیره نشته، سنت مطابق زندگی نشته، جمعات ته نزي د پیر نومې په ځان باندې خو دې دم کوم. یا بعضی دسی چا د زنانو په جسمونو باندې لاسونه راکاږي نعوذ بالله، او بعضی خلک دسی چې اغي صرف په ځان نومې خو دې عقیده نه پیګم په ایمان نه پیګم اور دمونه کومه دغه خلکو ته بنځي صحیح با عمل امام مسجد عالم باندې بدم کی دا نه چې په خپل امام مسجد یم امام مسجد کم از کم د 15 منځونو پابندي دغه شان دغه عقیده ظاهر خلکو ته من سرګودی ته د کال کې چې کله تلو د اگست کې زما سه یو کس کې نه عزت مرګري نه پیښور پوری ته زما په سر باندې ټوپۍ نه چون کې زهولیا بدلوم چې په بازار کې زم یا په گاډي کې زم علماء په طریقه په ترتیب باندې نظم بده کې زه ډیر خلک معلومون د ډیرو خلکو څخه خبري راځي. او زه د دارالعلوم حقانیه نه فارغ یم او دا د دمونو د پاره ورته ټلیفونونه کېده د باجولو او دا دوزی وشته دا خیال نه زما خواته مفتی ناس دی دا خیال چې عام سړی د ځکه ما غورسامي خبرې کولې ما ته ستا په مخ باندې ګیره د مخ کې د نورانیت دی ستا لاسونه ستا جسم الله د علماء په شان جوړ کړی ته علم وکما ورته ما قرآن په ناظره نه دی ویل مل فرید نن خدا د پیښور پوری 3 غنټې سفر دی معلوم کا ادمه د موږ کوم ملي سب زمونږ عقیده راکنه چې انسانان د سنه پیدا دي له خاورې نه ماینه
انبیاء کرامو جسمونه خو الله ما د مولوی صاحب نه مال اوریدل دي سرګودا کې د خپل شیخ می یاداو مولانا الیاس ګومن صاحب ما هغه وی چې هغه په بیان کې ناز ما وی چې انبیاء جسمونه الله د جنت د خاورې نه پیدا کړل دي دا ډیره لوی مسله ده باندې زه وضاحت نشم کولای ما په تقریرونو کې به دي موجودي دلایل ما زه خو هم سړی ما حقانیه کول خټک نه پارغو خدا راته وایي چې آدم علی السلام په باره کې ما بل مولانه داسې اورېدل چې د هغه د جسم خاوره د دې ځمکې نه راټوله شوې نو ما دا خو د دې ځمکې نه جوړ دی د جنت د خاورې نه دی او دغه شانتي نور انبیاء ته چې وکتش او قرآن سوی هغه ماته داسې اخوا دې خوا طرفونه وشتو ما یا الله دمې لم کړ د عقیدې نه خبر نه دی دمونه خلکو ته ښایي زمونږ پسې بیا زنانه خاص کر خوشي استاد کورسم صراط مستقیم د زنانو دی نو یاد ساتئ بیا بس تاسو خوشي او دم دی په داسې شنو پسې الله دې امان وکړي د داسې خلکو نو امت ته عقیده نه پیژني عمل نه پیژني او بس دمونه کوي په دې باندې ځان مشهور کړي کوره څومره لګي دا د الله فنا مایکروس متزانو خو د زره چا شاګرد یم زه چارته زمو سره فارزم او زه سوق یم بیا به پته ولګي یو مثلا نو پاره مسله کې دز نه خو ته چې د دم د پاره ټلیفون شتابه کې پی ایچ ډی لندن د ام بی بی اس دی داسې علاجونه به خود مدروغ خود او زه خو په فوري پوښ بهرحال مادي پوری ذکر کاو چې عقیده ټکی اعمال ټکی فریضګاری متقی داسې سړی باندې دم کوي الله به تاسو ته شفا درکړي او بیا هغه ته په دې باندې اجرت بم ورکې یاد ساته هغه خاورې نه خوري سورة الفاتحه ته ام القرآن د قرآن مور چونکې د دې ټول قرآن وضاحت د دین وتل او تضرب الاشیاء به د پلار مور خاصیت دا په بچو کې مونږ کېږي نو د ټول قرآن خلاصه غ په فاتحه کې د فاتحه وضاحت ټول قرآن بیا رسته کوي دغه شان فاتحه د هر بیماری علاج او زما رای دلته دا خپل ذاتی چې زه خپل کم کور صراط مستقیم ان شاء الله زمام په کتابونو کار روان دي اجر ازینو پاغي کې بدلته د دې سره حدیث جبريل ځکه هغه ته ام الحديث او دې ته ام القرآن وي د حدیث مور حدیث جبريل او د قرآن مور فاتحه ده الحمد کامل تعریفنا لله خاص د الله لپاره دي ټول کامل تعریفونه د الله لپاره دي خاص د الله جل جلاله د لپاره دي حمد داوی صفات د الله ته محمد د دی وجنوي چې د خیسته صفات مجموعه علماء طلبای د سپیجنی زید عادل زید عادل دی نو زید خو زید دی عادل نه دی زید عدل دومره کړل چې هغه صفات په زید کې نه نوته او د زید نه عادل جوړ شي زید په عادل مشهور شوی محمد احمد خپل نو دومره د رب صفات کړل چې هغه صفات د وجنه ورته محمد او احمد ویل شي لله خاص د الله د فاردی د بل چا لپاره نشته کامل تعریف کامل ذات صرف د الله جل جلاله دی رب العالمین چې رب د تمام مخلوقات دی لفظ رب یاد ساتي رب لفظ دا ډیر جامع د قران ابتدا د رب نشوي ده الحمدلله رب العالمین الله رب د تمام مخلوقات دی لفظ رب ول راول دی الله العالمین ندر راولې الرحمن العالمین ندر راولې مالک العالمین ندر راولې بلکې ابتدای د سنه کړه د لفظ رب نه کړه او دلته دا نقطه یاد کړئ تاسو ته د قران مزه میلاوش زما تفسیر دی قران باندې چاوري د یوټیوب فیسبوک باندې تاسو کې پته به بیا لګیدلی چې څومره کوله تفسیر مونږ څومره سوچ کړل په دې رب لفظ پس را یاد شو د قران ابتدا د رب نه ده رب لفظ نه ده
اور د قرآن اختتام پس ده قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اخیری صورت کې رب لفظ راول دی د الله د پاره. دغه شان په قبر کې تپوس کیږي من ربک، ستا رب څوک دی، په رب لفظ باندې کیږي. او په عالم ارواح کې د تمام انسانانو نه تپوس کېدو الستو بربکم ایزستا سرب نیم قالوا بلا ټول ویل ولنا. اول نبی علیہ السلام ویل بلا، بیا ټول مخلوقات انسانان ویل بلا ولنا. نو وګورئ د قرآن ابتدا د رب نه، د قرآن خاتمه پر رب، عالم ارواح کې تپوس پر رب، دغه شان قبر کې تپوس پر رب، اور په جنت کې بم لفظ الرب، په محشر کې بم لفظ الرب. رب ډیر جامع دی. رب څه ته وایي؟ تربیت کوونکی ته وایي، فالونکی ته وایي. الله جل جلاله تربیت او فالنه کړل. دروسی حدیث چې زما کوم دی پاغي کې بیا ما په تربیت لفظ باندې مثالونه وضاحتون را نقل کړل. تربیت رب الله جل جلاله د تمام اشیاء فالون کې دی، تربیت کوونکی دی. یو فلار لس بچی پاللی شي خو ټول کلی نشي. یو پلار په لسو بچو کې د یو نه عالم جوړولی شي، تربیت یې کولی شي، لس بچی نشي. الله د تمام کائناتو تربیت او فالنه کوي. نو رب دا ډیر جامع صفت دی د الله جل جلاله چې الله ته رب ذکر کیږي. یا رب العالمین دې سره دوام غواړي. العالمین د مخلوقات څومره دي؟ چا 80,000 را نقل کړل دي، 40,000 په دریاب کې، 40,000 په وچه باندې دي. چا را نقل کړل دي 18,000 چې 6,000 په وچه دي، 12,000 په دریاب کې دي. چا را نقل کړل دي 12,000 چې 6,000 په دریاب کې، 6,000 په وچه. زمونږ موقف څه دی؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. الله د مخلوقات چاته پته نشته چې څومره دي. بس زمونږ په ایمان دی ډیر شی دي. دغه د هغوی خپل تحقیقات دي. قرآن وایي چې وما يعلم جنود ربك الا هو. الله د لښکرو مخلوقاتو پته چاته نشته، ډیر زیات دي. الرحمن عام مهربان، الرحیم یو خاص مهربان دی. د دې تفسیر ما په بسم الله الرحمن الرحیم کې کړ. مالکی باچا یوم الدین، د ورځې د جزا د دین وی جزا او بدلی ته. لفظ مالک الله ذکر کو. ولی مالک ذکر کو؟ مثال ذهن ته واچو ټول به ذهن ته مسله راشي. تاسو ګورئ کله زمونږ یو بچی قتل وکړو، هغه سنټرل جیل ته مرګري ته ویوړ، مونږ وکیل نیسو، هغه وکیل خبرې کوي، دغه نه های کورټ ته ولېږه د قتل په جرم کې. التم زمونږ د طرف نه څوک خبرې کوي؟ وکیل خبرې کوي. سپریم کورټ ته مولېږه د قتل سزا ده، بس پانسی په خيږي، التم وکیل خبرې کوي د جج په وړاندې. مونږ وکیل نیسو کنو، تاریخ چې ورته وي، تاریخ د پاره وکیل نیول. او بیا غاز د پاکستان وکیلان ماشاءالله یو مسله چې دینو په 15 کال کې یو تاریخ نشي حل کولای. چې کله به سپریم کورټ کې قتل وخیږي د جج په وړاندې وکیل ناکام شي، بیا کومنګ چرته لاړ شو او د پاکستان نواز شریف، شهباز شریف، مریم نواز شریف، غر شریف، لاغر شریف، اگر شریف، نگر شریف، جړ شریف، وجړ شریف، مجړ شریف، دې شیزونو ته کومنګ لاړ شو دی باچا ته. موږ ورته زما په بچی باندې د قتل جرم دی، های کورټ، سپریم کورټ، سنټرل جیل دې ټول په قتل سزا خې جوړل. نو باچا ته اوس موږ سره پارز وکالت د پر نه، وکالت په های کورټ، سپریم کورټ کې، په سنټرل جیل کې موږ کاوه، وکیلم نیو. باچا ته موږ د شفاعت د پارز، باچا ته شفاعت د پارت لکېږي نه چې د وکالت د پاره. دغه شان نه یاد ساته چې الله ځان ته مالک لفظ ذکر کړل. التبه په ورځ د قیامت باندې مالک یوم الدین، الله بادشاہ دی. الته وکالتونو مکالتونو نه چلیږي، شفاعت به چلیږي. شفاعت او شفاعت به څوک کوي؟ څنګه چې په سپریم کورټ، های کورټ او سنټرل جیل کې وکالت چلیدو،
لیکن د باچا شریف د پاکستان د باچا په وړاندې به ته شفاعت غواړي، دلته به ته وکالت نه غواړي. دغه شان په ورځ د قیامت باندې الله دا نه وایي چې قاضي یوم الدین سپریم کورټ های کورټ دی او دلته راشه وکالتونه کوي. نه، وکالتونه به په ورځ د قیامت نه چلیږي، شفاعت به چلیږي. او شفاعت به چا چلیږي؟ رسول الله فرمایي یشفع الشفاعت یوم القیامت ثلاثه، په ورځ د قیامت به 3 قسمه خلق شفاعت کوي. الانبیاء، نمبر 1 انبیاء به شفاعت کوي، ثم العلماء، دویم علماء به شفاعت کوي، ثم الشهداء، دریم شهیدان به شفاعت کوي. دی وجه نه منګه چې نن دور کې خلکو ته کلوای د علماء قدر وکړي. مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه هغه په معرف الحدیث کې یو حدیث نقل کړي، هغه تات لیکي ورځ د قیامت باندې با یو سړی جنت ته ځي بل به جهنم ته ځي. دا جهنم والا به جنت والا ته ما درته دنیا کې یو ګوټو به درکړي، و هغه یو ګوټو بو په بدله کې بوله شفاعت کوي. ته چې عالم تصور کې دا ته هغه ته نه ورکې، دا ځان له ورکې. خلک دي دا نه وایي چې علما خپله طرفداري وکړه. تاسو ګورئ زمونږ پلار جیل ته لاړ، نو مونږ تاریخ چلو وکیل هم نیولی. په دې جیل کې چې زمونږ پلار مړ شي بیا مونږ وکیل ته ټلیفون کوو، وکیل لا غواړو؟ نه، مسجد ته منډه وخو. کم زګین کې چې وکالت ختم شي الته د علماو کار شروع شي. ډاکټر صاحب لمونږ پلار ولډ په هسپتال کې ورته پروت دی. ډاکټر صاحب نه چې کله زمونږ پلار وفات شو، د پلار د ژوند پورې خو موږ ډاکټر ته ټلیفون کوو، ډاکټر صاحب رامنډه کا، نرسنګ رامنډه کا، پلان فلا رامنډه کا. چې کله مړ شي بیا موږ مسجد ته منډه وخو. په کم زګین کې چې ډاکټر ناکام شي، کم کې چې وکیل ناکام شي، هغه زګین نه بعد موږ بیا مسجد ته مولوی صاحب ته منډه وخو چې جنازې لراشه دا وکړو، دا ختم ترتیب جوړ کا. بیا موږ وایي علماء له موږ کې شی ورکې شپه زه درته ما چې خولیا چې کم زګین کې ستاسو سلسله ختم شوه د وکالتونو مکالتونو د علماو کار شروع شو. ورځ د قیامت باندې چې کله د خپل اعمالو سړی آی په کار را نشي، هلته بیا دې څه کوي؟ عالم ته به محتاجي، عالم صاحب ما درسه دنیا کې مله جوړه درکړې وه، دا شیز مې درکړی وه، هلته به دې بیا شفاعت کوي. نو په ورځ د قیامت باندې به وکالتونه نه چلیږي، چالاکیانې به نه چلیږي، ژبې باندې به فټې کړی شي، جسمونو اندامونو په خپله گواهی په دې انسان ورکوي. هلته به شفاعت چلیږي. شفاعت به یا پیغمبران کوي، یا به عالمان کوي، یا به شهیدان. دا 3 قسمه خلق به په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي. نو الله مالک ذکر کړل ګوره ما زه په ورځ د قیامت باندې قاضي توب نه چلیږي، مناظرې بحثونه نه چلیږي چې راسه وکړي، شفاعت به چلیږي. ځکه باچا ته په ملک منګ دلته شفاعت کو کنو مالک باچا ته وي. غشان په ورځ د قیامت به شفاعتي صرف اور صرف شاید چې تاسو ته مسله سمجھ کې راغلی. ایاکا خاص نعبدو ستا بندگی کوي الله، و ایاکا او خاص تا نستعين مونږ امداد غواړو، مونږ خاص تا امداد غواړو، خاص تا بندگی کو. دلته یاد ساتئ قرآن 3 مضمون. یو قرآن و یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی ته خلکو ته وایا، ته دې بیبیانو ته وایا، ته دې لونو ته وایا. دا قرآن یو طرز دی. دویم د قرآن طرز دار چې یا کنابودو به توري استاد شاګرد کله الله یا ایها الناس خلکو براه راس خلق متوجی کی. دا شان یو دلته د په دې آیاتونو باندې بعضی ملاحده او اعتراض کوي، جواب سمجھته واچوي. ای قرآن مونږ وایي د الله کلام دی، چې دا د الله کلام دی. ایاک نعبدو خاص تا بندگی کومږه الله، و ایاک نستعين خاص تا نه امداد غواړو. نو دا خو مونږ وایي چې الله خاص تا بندگی کو، خاص تا نه امداد غواړو. اوس کدا د الله کلام نو الله د کم خدای بندگی کوي او د کم خدای نه مدد غواړي. اعتراض دا دی که د دې معنی ده تاسو به جواب ورکړئ چې دا دریم طرز د قرآن دی، ته پې پوه نه. مثال یې داسې دی، هیډ ماسټر په سکول کې وړو ته درخواست لیکي چې بچو درخواست لیکي په خدمت جناب هیډ ماسټر گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول فلا فلا. استاد وایي دا هیډ ماسټر چې بورډ ته ولاړ دی لیکي په خدمت جناب هیډ ماسټر، دا خو خپل هیډ ماسټر دی، نو دا کوم هیډ ماسټر ته لیکي. تاسو جواب بدای چې دا بچو ته د تعلیم د پاره د سخی چې په دې طریقه به زمانه چوټي आले
دغه جواب دی چې الله مونږ ته خی یا کنابود بندګانو په دې طریقه دعا وغواړئ داسې وایي چې الله خاص ستا بندګي کو لکه څنګه چې هډ ماسټر وړو ته وایي داسې درخواست به لیکئ چې بخدمت جناب هډ ماسټر سمجھ تراله سوچ کوئ نو ستاسو ذهن به الله کولاو بغض کینه دا د ذهن نه ختمه کړئ الله به هم سینه دین ته کولاو کړي او که دا پکې بیا نه کولاوي زیات وضاحت خو نور نشم کولی ځکه بیا ټایم ډېر علي تفسیر زما اورئ یا که خاص نعبدو ستا بندگی کوي الله و یا که خاص تان نستعين موږ امداد غواړو ان شاء الله تفسیر کې په دې باندې زما ډیر باس موجود دی وس دلته پینور نشم کوي موږ ستا عبادت کول لستانه مدد غواړو دیم حدیث دی سلوخ احادیث یادول فضیلت څه د ما تاسو ته په صراط مستقیم کې اوله ویلي عن ابي الدرداء رضی الله عنه ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ روایت کړل قال وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایل من حفظ على امتي 40 حديثا چاچی یاد کړو زما د امت نه سلويخت احادیث زما امتی زما سلويخت احادیث یاد کړو من امر دینها دینی امور کی هغه حدیث بعثه الله فقيها الله به ورځ د قیامت فقيه را فاسي فقيه چې د منافق نه او چې منافق نه نو هغه مؤمني مطلب دا چې فقيه به الله را پاسي لکه زدي وابيانو ته اکثر ویم چې تاسو فقاهت په دین نشي حاصله ول تاسو د فقهاو څخه صد دي فقيه وای چې په دین په درایت په مسائل باندې پیږي الله به د سلويخت احادیث په برکت باندې فقيه را پاسي او فقيه صراط الذين انعمت عليهم په دغه کې صبر روان دي چې تا بچا انعام کړل انعام 50 په نبيانو په صدیقینو په شهدا او په صالحینو صالحین چې دي دا فقهای شهدا او فقهای نبیان چې دا فقیهانی فقيه ډیر لوی صفات دی چې الله یې چاته ورکی په دین باندې فقه فقاهت اصلول الله به د سلوي حدیث چې د یاد کړي د دې په برکات به الله فقيه را پاسي او كنت له دویم انعام د د لپاره د پیغمبر وې زبر د لپاره یوم القیامت پر ورځ د قیامت شافعا وشهیدا شفاعت بم ولکم او د په حق به گواهی ورکوم دا زما امتی دی الله تیوبخي صحیح سړی دی بد سړی نه دی دا خو ما برم ذکر کړو په چې درې قسمه خلق په ورځ د قیامت شفاعت کوي د سلويخت احادیث چې چاته یاد یا غلبم شفاعت ما مشکات دوانه جل په یاد کړو خو سیر شوی مشکل شوی دی هیڅ مشکل کار نه دی سلويخت احادیث چې سړی یاد نکي د رمضان ته د نبی علی السلام د امتی کېدو دعوا کوي چې څوک سلويخت حدیث یاد نکي دریم عقیده ده عموم قدرت و تقدیر باری تعالی باندې عموم قدرت باری تعالی د آیات ساته الله په خپل فیصلو تبدیلولو باندې قادر دی چې کومې فیصله الله کړل دي هغه الله تبدیلین بدلول شي په دې قادر دی اگر چې الله خپل فیصله نه بدلی دا زموږ عقیده ده الله تعالی په خپل فیصلو باندې چې کومې فیصله کړل دي دا غیب په بدلولو باندې الله قدرت لري اگر چې الله خپل فیصله نه بدلی مدینه منوره ته ملحد راغی او تمام مسلمانانو ته دا چیلنج ورکاو چې تاسو زما د سوال جواب راکړئ زه به مسلمان شم صحابه ویسو او وی درته وای چې آیا الله د ځان نه غټ الله پیدا کولای شي ټول صحابه حیران خلکو یې علي ته بوزي علي خواله چې کله راغ حضرت علي له الله ډیر غټ علم ورکړ باب علم ورته وای باب علم وس په تشریح نکوم د علم دروازه د دروازه او چې دروازه د سو نه کولانو خلک د علم خار ته نشیتلی نو د علي په علي دروازه باندې بزي علي دروازه د علم حضرت علي ورته تاسو سوال لوي علي دا راته وایي چې الله تعالی د ځان نه غټ الله پیدا کولای شي علي ورته فرمایل ها پیدا کولای شي الله لیکن بیا بهم خالق الله یعنی پیدا کون کې بداغه الله هغه الله زمونږ الله پیدا کړی ځان غټ الله مل پیدا کړ څنګه جواب ولوا بیا بهم خالق الله بهرحال دې خبرو باندې خو سوچ او فکرونه زیات نه کوي دومره یاد ساتي چې الله چې کومې فیصله کړل دي دا بدلول شي الله په دې قدرت لري خالق دی طاقتور دی
هغه د چا حکم نه چلیږي، هغه باندې عدلونه لازم او واجب نه دي. اگر چې الله خپل فیصله نه بدلی دا زموږ عقیده ده، دا ذهن ته واچوي. تقدیر باری تعالی څه ته وایي؟ ګورئ د الله په علم کې وا چې بنده ته به اختیار ورکوي، نو بنده به په دغه اختیار صدا کار کوي. الله تعالی په علم کې وا چې بنده ته اختیار به الله ورکړي، نو چې د بنده ته الله اختیار ورکړي نو دا بنده به دغه شان کار کوي څنګه چې الله په علم کې، یعنی الله ته فتح وه، دې ته علم الهي وایي. او الله تعالی لیکلي چې بنده به دا کار کوي، دا امر الهي دی. علم الهي د امر الهي خلاف یا امر الهي د علم الهي خلاف نه هرگز چرته نه. ٹھیک شو؟ نو تقدیر صرف د علم الهي نوم نه دی چې الله لیکلی کوم شي الله ته فتح چې بنده ته اختیار ورکړه دا کار وکړي، بلکې تقدیر علم الهي او د امر الهي د دې دوانو نوم دی. الله ته پته و چې بنده به دا کار کوي که ما اختیار ورکو، نو د دې وجې نه ولا د په تقدیر کې دا خبرې لیکل دي. لہذا د تقدیر په مسلې باندې بحث ضرورت دا نه. مسله د څه د جوټه اوبو احکامو پیژنئ. جوټه څه ته وایي؟ د انسان یا د زناور چې د کم شیز نه اوبه وڅکي، د کم لوښي نه یا د کم حوض نه، چې د کم لوښي نه انسان یا زناور اوبه وڅکي آسان الفاظو کې، او په هغې کې څه اوبه باقي پاتې شي، هغه باقي اوبو ته جوټه اوبه وایي. نمبر 1 یاد ساتئ د انسان جوټه پاکه ده، که انسان سړی دی او که ښځه ده دواړه برابر دي، که مسلمان دی که کافر دی، که پاک دی او که نافاک دی. پاک نافاک څه مطلب دی؟ جنوبی دی په جنابت کې دی، یا ښځه په حالت د حیض کې ده یا په حالت د نفاس کې ده. ها یو خبره یاد ساتئ، که د انسان په خوله پسې څه نجس شي او بیا دی اوبه وڅکي او جوټه ترې پاتې شي، نو دغه وس نافاک دي، دغه جوټه وس نافاکه ده. لکه شراب اسکلي د شرابي جوټه نافاکه ده، د خولې نه اینه روانه او اوبه وڅکي جوټه پاتې شي، نو اینه خو نجس ده، د وجې نه هغه شي هم نجس شو. نمبر 2 د داسې ځناور چې د هغې غوښه حلاله، د هغې جوټه بغیر د کراهیت نه پاکه ده، لکه د اوښو، غوا او د بیزې. نمبر 3 د اس خوله چې ده د هغه لاړې، د هغه جوټه دام پاکه ده. نمبر 4 د پیشو جوټه پاکه ده، لیکن په هغې چې پیشو د کم لوښي نه وڅکلي اوبه، نو بهتره دا ده چې په هغې باندې لوښي هم ونینځلی شي، انسان یې ومنسکي، مکروه تنزیهي ده، طهارت حاصلول یا سکي. ټیک شو؟ نورې جوټه پاکه ده. که د پیشو په خوله کې نجاست وي، لکه دا مږې اکثر خوري، نو بیا یې جوټه نجسه ده. که تاسو ته پته ولګېده چې مږې وخوړه او بیا یې په څه شیز کې خوله وواله، دغه جوټه بیا نجسه شو. 5 داسې ځناور چې په عام طور په کورونو کې اوسېږي، لکه مږه، مار یا نور د ځناوري، د هغې جوټه چې ده دا مکروه تحریمي ده. که چېرته تاسو پې اودس وکړه، د اودس اعاده به کوئ، او یا تاسو وڅکي نو خپل جسم ته پاکوي درې کوي، خوله کې موین واچوي دوباره او خوله کنګال کوي. 6 د خر او د خچر چې ورته وي، خچر ورته وي، خچر د دې جوټه چې دا مشکوک ده، د دې تفصیل روستم را روان ده. مشکوک ده یعنی که د دې په جوټه یو سړی او 10 وکي نو تیمون به ورڅه کوي، او که تیمون وکي نو د دې جوټه په دې باندې زما ولې درس موجود دی، بیا به پیزه ذکر کا. 1 نمبر نو د خر او د خچر جوټه مشکوکه د ځان ته ساتل پکار دي. شک دی پکې، او اذا شک په العمل کله شک په لاون، شک چې په عمل کې راشي د شي لکه په لاون کې چې له شو خوري، چې له شو خوري بیا غلق قلق بدی جوړ، نو چې شک په عمل کې راشي نو دغه عمل به بیا سم جړقای قلقاره بدی جوړ. 1 نمبر د خنزیر جوټه نجس ده. 8 د تمام درندگانو لکه شیر، شرمخ، لومبړه، ګیدل د دې جوټم نجسه ده. 9 د داسې مرغۍ لکه ستاسو کورونو کې چې کم چرګه بانګي دا ګرځي اخوا دې خوازي دي دغو ته ډیرانونو ته،
ګندګو ته ځي، ناپاک شیزونه خوري. د دې جوټه مکروه ده. او چې کومه تاسو په پرنجه کې بنده کړي، کومه چرګه، کوم بانګي، د هغې جوټه چې ده دا بیا پاکه ده. دا مسله ډېرو خلکو ته نه معلوم. 10 نمبر حلال مرغۍ چې کومې لکه طوطی، طوطهکرک، طوطی، چتې پتې، دا شیزونه چې کوم دي حلال مرغۍ، خارونی، دا پاکي، دې جوټه هم پاکه ده. البته شکاری مرغۍ چې دي لکه شکرباز چې ورته وایي، د دې جوټه مکروه ده. باخا، بازو، د دې جوټه چې ده دا مکروه ده. 5 راشه اخیره بیت الخلا ته د داخلېدو دعا. د دې څومره برکات دي. شیطان چې کله انسان دا دعا ونوي نو پیریان او شیطانان په د وسوسه عاري کوي او د وهم بیمار کېږي انسان، چې کله د دې دعاګانو اهتمام انسان نه کوي. لہذا دا دعاګانې وایي چې وهم شک هم نه جوړېږي. دویم چې کله انسان باتروم ته ځي، خپلې شرمګاه ته ګوري یا باتروم کې ډېر وخت اړوي، په باتروم کې دا دعا ونوي، د دې انسان حفظه ذهن دا کمزوری کېږي. دی وجه نه دا دعا وایي، د دې ډېر برکات. او دغه شانتې دا پیریان او شیطانانې د عورت سلوبې کوي چې کله دی دا دعا ونوي، چې دا دعا وایي بیا تختی. کتاب الدعاء للطبراني را نقل کړل، صفحه نمبر 132 چې باب قول عند دخول الخلا. دا دعا ده: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. الله ستا د نوم سه الله، زه د شرپسند پیریانو ښځو او سړو نه په تا سره پناه غواړم. دا معنی ده. څومره بهترینه ده. دا دعا ډېره اسانه ده، یادېږي په 2-3 ورځو کې چې چا ذهن کمزوری داسې یاده کوي. بسم الله اولنۍ ورځ بس دا خوار چاته یادي. اللهم انی اعوذ بک، اللهم انی اعوذ بک باتروم ته 2 ځل زی دا دی وای، یا دې ورسره په بل ورځ یاده کې اللهم انی اعوذ بک من الخبث لفظ دا دی بیا وای، بیا دی والخبائث لفظ ورسره یاد کی. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ټول دعا څنګه ده؟ بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.